جی بالکل دا مهال زه د چارسدې په چتي کلي کې موجود یم. دې نه مخکې چې کومه ده شاهي کلالی ده، دلته کې اوبه ډېرې زیاتې راغلي دي. په دې کلي کې یو کم شپېتو پورې کورونه چې کوم دي د هغې صورت حال داسې دي چې څنګه کې دې وخت کې دا ټیمې خلکاران چې کوم دي د دې ځای صفۍ کوي او دا سکول دی. دې سکول ته چې کوم دي دا کمې اوبه راغلي دي. تاسو وینئ چې دومره خټه چې کوم دی دا په هر کور کې ولاړه ده، خو چونکې د کور خو دوی سره وسایل نشته دي. دلته کې ورته دا ویل کېږي چې تاسو کیمپونه پرېږدئ. دلته کې په 400 کې 19 کیمپونه جوړ شوي دي او تاسو لاړ شئ خپلو کورونو ته. خو چې په کورونو کې دا قسمه خټې وي، د دې خټو د ویستو چې کوم دی هېڅ قسمه انتظام نشته او نه دا چې کوم دی نو د دې بلچو کار دی. په دې بلچو باندې چې کوم دی دا شمشتی په چال باندې دا په شواروز نه چې دا په دې هفته کې هم چې کوم دی نو دا داسې نشي صفا کېدی. نو هسې هغه سترګې په غړېدلو سترګې چې کوم دی ګوتې ورټومبل دي. عملي چې کوم دی د ضلع انتظامي لخوا هغه شانتې کار په نظر نه راځي. ورسره دا علاقه چې کومه ده دا د انجیوګانو پلاهي ادارو او د ضلع انتظامي د نظر نه خوم لرې ده. خو بیا خوب چې دا خلکاران راغلي نو دلته کې ناظم په ذریعه باندې راغلي. تاسو لږ راشئ جي د چتي کلي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا زمون کلی دی چتي کلی. دا د خیالي سیند بالکل په خوله کې پروت دی. د دې ځای خلک ډېر پسماندار، ډېر کمزوري او غریبانان خلک دي. د دې خلکو ذریعه معاش دا د تجارت دی. د دې پټو نه کم حاصلات راوځي، په هغې باندې خپل ژوند تېروي، په هغې د زندګي پټي خراب شوي دي، دارومدار دی. په پټو باندې لهې پرتې دي او په لهو کې پټ دي. په ټول کلي کې چاته د سارو دپاره د ګیا ځای نه میلاویږي. مطلب داسې پټې په کې اوچ نه دي پاتې شوي چې بنده د هغې نه ګیا وریبي او خپل سارو باندې. څوک دلته راغلي دي؟ داسې کمزوري کم خلک راځي. مطلب هغه لوی خلک چې کوم په کار دي چې هغه راشي په دې ځای سروې وکړي، دلته چکر ووایي، په دې ځای خلکو هغه تکالیف چې کوم دی هغه شریک کړي. هغه خلک هغه په نظر باندې نه راځي. تاسو ته اطلاع نه وه چې ځای نه پرېږدئ؟ هسې زموږ خلک د کلي نه وتي وو، خو چونکې زموږ مال اسباب کور کلي دا خو به وي که نه، دا خو چته هم نه ځي. نو دې خلکو کورونو ته اکثرو ته اوبه دې خلکو ته اوس کوم ضروریات ډېر دي؟ دې ته د خوراک ساک ضروریات شته. زیاتره چې کوم دی د کانې پینې د اوچ سودا وغیره چې دې ځان له پخلي وکړي، دا شیونه چې کوم دی ډېر ضروري دي. چونکې زموږ دا کلی داسې طرف ته پروت دی نو خلکو ته په نظر نه راځي. هغه د چوتي پل نه راواخله چې دې خوا بنده راځي، د چتې کلی چا سره په کاغذ باندې مخې ته نه راځي. په کاغذ نوم چې کوم دی مخې ته شته، چتي کلي نه په کاغذ باندې نوم راځي. اوس په انشاءالله په کاغذ باندې راشي. خیبر نیوز په دغه شیشه باندې ټوله دنیا یې ګوري او خیبر نیوز دی چې هغه ځایونو ته ځان رسوي چې کوم ځای ته انتظامیه خو هم نه ده رسېدلې. دې خلکو ته د خوراک څښاک د دوی څاروي چې دلته کې 800 نه زیات څاروي مړه شوي دي. خو چېرې دا حال وي د ګیا چې کوم دی دې وخت کې لایوسټاک سره ضلع انتظامي سره هېڅ قسمه بندوبست نشته دی. نو مزید خدشه ده چې د دوی څاروي چې کوم دی نو هغه مړه شي. بل د دوی چې کوم فصلونو باندې دارمدار دی نو په هغې کې چې کوم دی نو هم دغه شانتې لښې ولاړې دي او فصلونه یې دغه دي. د پاک اوبو دوی ته سره چې کوم دی نو بندوبست پکار دی. دا خیڼ پمپ چې کوم دی دا غونډې خرابې شوې، په دې کې اوس میسانې دننه موجود دي. دا د جینکو سکول دی. دلته کې چې څومره سکولونه دي، جوماتونه دي، کورونه دي، همدا یې حال دی.